سونو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهرش. 400 کې د جمعیت علماء اسلام یو صوبایي غړي مولانا عبدالسلام باندې نامعلومه تنانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې هغه شهید شوی دی. بنو کې د پاک فوج او ضلعي انتظامیې په مشرۍ کې جرګه ترسره شوې چې پکې د جاني خیل قبایلي مشرانو ګډون کړی دی. جرګه کې قبایلي مشرانو د علاقايي امنیت په اړه ریاستي ادارو سره د مکمل مرسته کولو باور ورکړی. د بلوچستان په خلاف ضلع کې د سکیورټي فورسز انټيليجنس بیس اپریشن دوران 4 فتنل هندوستان ترهګر وژلي دي. صوبه کې د سکیورټي اندېښنو له وجې د خیبر پختونخوا اسمبلی هال د جرګې لپاره استعمالولو اجازه ورکړې شوې ده. دا اقدام مختلفه سیاسي جماعتونو، قبایلي مشرانو او سیویل سوسایټي ترمنځ مشترکه امن حکمت عملی قیام یو هڅه ده. 400 کې انتظامیې د سوالګرو په ضد کاروایی دوران 440 عددي سوالګر نیولي دي. رپورټ تر مخه نیول شوي کسانو کې یو تن ویلي دي چې هغه د یو پلازي مالک هم دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي د ونو کټ کولو په ضد زیرو ټالرنس او ټیمبر مافیا په ضد د سختې کاروایی کولو حکم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا موسمیاتي محکمې نن څخه د خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې وقفې سره د باران او په غرونو واوره ورېدو امکان څرګند کړی. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.